أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودرشم برایت د سورې شورا زموږ څخه خبره د نبی کریم علیه الصلاة والسلام په سیرت کې او خاص کر د شاشمه پورزه دغه پر خبره رسیدلې و چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام دنیا لراغه سو عجیب انقلابات په دنیا کې وشول. امینه به ویل اسما د حمل د شي کیفیت باندې نو لکه څنګه چې عاب زنانه حمل کې درندي او مشکلات او خو مې ورته چې ځواني او نور خارج شو تر شام پورې د ټول علاقې منوره کړه. کله چې پیدا کېدو د کوټه رڼا شو د امینه د تربیت او شوبځي کې چې رب العالمین باندې بزان سپاري د مبارکي د شیطان نه د موجود صغور مړ شو زلزلې په خلکو باندې راځي تقریبا یو څوار لسته برخانه یا څوار لس کوټه را پریوته په یو چت او به رسول الله پیدائش دین اورس به نبی کریم علیه الصلاه والسلام دایانی یعنی سلور مرزعی شمور و حلیمه و ثویبه و بل زنانه او بيد رسول الله تاغا بني سعد قبيله حلیمه سعدیه به خپل حقیقت بیانې چې زما سلیم کمزوري و او زموږ په علاقه کې فقر مو وشکالین وي دوخه د پېم نه وي. کله چې رسول الله موږ ځان سره ویوړو دا ټول ارس بدل شول معنا د سورلیز ما تیزم شو دیوه کې شودم پیدا شول آباد کالین امرالی او بيد رسول الله اپریشن نن درس کې بدا خبرې چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام بیرته امینه بیبي له واپس کېدل او به داغه د امر مبارک وفات کېدل نیکي عبد المطلب سے او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوله سولو په عمر باندې شاوخوا د تر سره د شام په طرف باندې روانېدل. جبرئیل علیه السلام یو بل ملک شراغه د محمد رسول الله د سینې چیرې کړه دا کومه اضافه وکړه چې د زړه سره واغې ته لری کړه بیرته به ورته سینې وګڼله. نو حلیمه سعدی سره د حارث چې د خاوندو امینه بیبي له راوسو ویل چې بده باندې د جناتو یا د بل څنور شي نه یې پیدا شو چې سبب څوګونه وشي. امینه بیبي ورته ویل څنګه د وخت راوسو د خپل وخت نمخ کی تاسو یې د بارے غړي اخلاق وي محبت مو سره وجدا بس موږ سره پدېږي او دا وې د شي کیفیت وش موږ سره دا خطر پیدا شو چې سبا ونه وجل شي یا من نشي به تاسو موږ نه د بارے کې ته پوښتنه کوي موږ به جواب نشو کولای. نو مور ورته ویل به د دینه خاطر جمع وسا جنات و غیره د نور شي نه بده باندې حمله نشي کولای ځکه ما د خوب لیدل دي چې په الله باندې ما پنهي نیولې ده د شیطانانو نو د نور شي نه خود شپک کلو په عمر یې 15 کلو په عمر باندې شو برته راوس ځکه د خځو خاون خپل مابین کې د مصلحت وکي چې دا خو د قریش نه موږ را جدا کړي دي څه مشکل دل جوړ نشي او جوړ شو به موږ تاوان غوسولې نشو. بعض اهل علم دا خبره ذکر کړي دا چې کله په لار را روان و عیسی محمد رسول الله ته ورک شو حلیمه سعدیه د خاون حارث او د ملګری دا ټول ورخته شو چې دا کم خلاړي او سبب موږ قریش له سوې بني هاشم ولا د محمد رسول الله خاندان ډیر اوچت خاندان او قوي. نو کله چې رسول الله د خلکو نو ورک شو د ابو سفیان خاندان د قبضه کې واخصو او غي قریش له اطلاع وکړه چې د الګ زمونږ سره د راشه ویلې. رب العالمین قران کې فرمایي ووجدك ضالا ويتيمندکړي ورکه فحدا بیت الله را اخذله برته خپل خاندان له واپس کړي. د عرب عادت دو ابن کثیر د وغیرہ لیکي چې دوی به د شي ماشوم پیدا کړي نو هغه به ځان له غلام وګرځو ایسه یا به خرج کې یا به خدمت اخصو لکه زید ابن حارثه سلمان فارسی. لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه احسانو کې شکل ورک شو بعض خلکو له پلاس باندې ورغه خپل خاندان له تسلیم کې 15 کلن یا 16 کلن
دومره عمر کې دی مور به بل شکل راغی حلیمه سعدی تسلیم کی نو محمد رسول الله د خپل مور سره ژوند شروع کو د منځ کې د مور دا خبر وکړه چې راځم مدینه له تقریبا د مکه او د مدینه په مابین کې 500 کیلومتره مسافه وي کله چې وکړ رواني ګناغه د 9 ورځې په اندازه باندې محمد رسول الله دا ټول د هجرت لار په 9 ورځې کې والي و او اسونه به د مکه نه مدینه پورې تقریبا 3 ورځې مسافه ده ګاډي چې به خو د ورځې مسله ده سال چې روان شي مقام رسیږي یې سلیږي غنټو کې امینی سره عبد المطلب سیبا ام ایمن شدار محمد رسول الله د پلار وینځو او رسول الله دا په میراث کې پاتې شي او 15 خانو څخه غړي یو بګی دا کزو برکات دروانه دي دوه مقصدونه یو مقصد د خپل خاون زیارت وکړي د دې وجنه محمد صلی الله علیه وسلم دا ژوند په دوه برخو تقسیم شوی دی یو د نبوت نه مخکې دی او بل د نبوت نه وروسته کله چې نبی شو کوم کارونه کړی په هغه ټول باندې موږ تاسو مکلف یو زګه دا دین دی اما د نبوت نه مخکې چې کوم ژوند رسول الله دی کچرته ورسره رد کړی ویني به په موږ مکلف نه یو کړت کړی نه به هم داس موږ دین دی څلور اړه روان شو د خاوند زیارت له ملاقات له زګه په مدینه منوره کې وفات شو د نابغه الجودي په دې قبر کور کې هغه دفنو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله به د تحقیق لیکلی دی چې زنانه قبرستان لتللی شي نو کله او به کوم شرطونو باندې شرطونه به کېدا چې یو دا سفر به بسنه کوي ځکه رسول الله د دې نه منع کړی دا یو معلوم دربار بزان لنټه کې چې لکه مزار شریف لزو لغمان لزو یا شنوار لزو یا پلانی ځای لزو پاکیزه کې معلومه دربار الته ورشي نه بلکې د علاقه کې چې کوم نږدې قبرستان الته دی ورشي بلکې چې د زنانه شنو پسې په جنت باندې باندې شي ځکه رسول الله اول منع کړو به ورسره د اجازه ورکړه او الته چې کله چې نو د کفر او شرک کارونه به صادریږي نه چې را مدد شورته وي او هغه د الله سره برخداران جوړ کی نور فسادونه پکې نه پټ یارانه وغیرہ جوړول کله چې دغه شرطونه پکې وي نو به که زنانه چې د قبرستان لاړه په دینت باندې چې د دنیا نه بے رغبت شي او آخرت له توجه وروړي د مسلمانانو قبرون له دعاګانې وغواړي سو منعت بنئ لیکن که چرته بشي سفري ال د جزي فزي کیږي یو معلوم دربار د خلکو وځ کړي نور مفاسد پیدا کیږي بد اخلاقین او د عقیده به تک حرام نو کله چې څلور وړه روان شول نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې موږ ورسېدو د نابغه الجودي کورلا اندر محمد صلی الله علیه وسلم پلار عبد الله سیف دفن نو هغه ځکه به نبی کریم علیه الصلاه والسلام او داغه نکاح ام ایمن او امینه طبعا شکل سره د قبر خواله ورشي د سترګونه وخیږي کوم څومره جړه دوی کړي په دې شو کیفیت باندې چې نه ګری و نشل ولې دی نه مخواله دی هغه شوی کوم خلک چې دا خبره ثابتې چې نه محمد رسول الله باندې بهوشي را الله په دې مور بهوشي را الله په دې خبر ونه ور پرې واته دی وکړو هغه وکړه دا اصل خبرې به دلیل ځکه په صحیح احادیث باندې دا ثابت نه په صحیح تاریخ باندې او نه څوک هغه اعتبار ور کوي رسول الله فرمایي چې ما ماګانو کړه تقریبا یو میاشمن تیر کړه ځکه ډېر متبادر راغلی و او طبعا شکل د نه ورځو مسافه په سفر کې به یو زنانه د پلار کړه لاړ شي نو التبه خمخه سو وخت لري دلته به مفسرین یو بل خبره ذکر کړه محدثینو کوم زنانه چې هغه واده شي او بیرته پلار خو لره شي واغې ځکه وخت تیرینو دا به مسافر شمار لګي یو کنه دا به مقیمه یو قول علماء دا ذکر کړي چې دا مقیمه ځکه د پلار کور دی لکه خپل کورې صحیح قول علماء دا ذکر کړي چې نه دا مسافر ده قصر بکئی رسول الله چې کله په لار باندې تیرېدو صحابه ویلي د بنی نجار باندې کورونه ورته یا دهانی کړو دغه کور او دا ملګرو لوي ویلي دې کور لشرالم د دې سر باندې دې بلې باندې دې بام باندې زما یو رضی خور او انیسا ذکر رسول الله خور شیمان بن ابن قیم فرمایي زاد المعاد کې بل انیسا بن اورور عبد الله د حلیمه سعدی اولاد و وما او انیسا چې د انصار یو جاریه وادي چې ډیر لوبي کړي ځکه زما خور ورسي یو بل ځور دایت کې ودا دیوال ویني وی او وېزه او زما د خور او نور ماشومان دي چې ومنګو چې کله مارغان کې نسنو شور مونږه جوړ کې چې هغه منګي کې نستاله پرې نه دي لکه طبعا در ماشومان ته بیت چې به وځي کله مارغان کې نه شور شغب جوړ کې
وې موږ منډه والي چې کله به دې دیوال سره لراولو چې دې جنب شي دې بل ځای ته به انت منډه کړه ها هو هم جوړ کړه ایسه بوالو تل وې دا دغه دیوال له او به ورته یو ډنډ یاد کې وې دا حوس ګوري وې او وې بده حوس کې مال امبو کړی دا وجه دا چې محمد رسول الله عالمي نبی جوړیږي او عالمي رهبر دی تر څو پورې دا ټول تربیتونه وشي د شم نشي کېدای چې واجب دی غار کې رپات شي او بس د شم نشي کېدای چې واجب دی خار کې رپات شي او بس او د شم نشي کېدای چې دا غړي بزيري وڅره یو بس بلکې د هر قسم مخلوق او د هر قسم امتحانات سره الله اړې راړي تر څو پورې دا یو ټریننګ شوی شخصیت شي د شیخ الهند محمود الحسن سے بارک رضی وېدا د اسلام دشمنانو شکل ونو جزیره کې قیدی کې ګیریم به اخره اله بریتیم به اخره اله اوروزی سر ارچا خو شیخ الهند لامبو یا دا وې ایسه بری درې باندې راو دنګل او دی خو ته بوټوت نو انسان بلامبو یا دی خاص کر مسلمان به هغه مسلمان چې هغه ځان له دعوه کې چې د اسلام یقیني بچیم د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بارک دا راځي چې فدل مزلونه به کول اسمانه به سورلی کوله دریم کې به لاموز کوله حتی د شیخ الهند بارک دا راځي چې هغه خپل طالب العلمانو له بخاری پر دریم کې لامبو په حالت مرګو له ټریننګ ورکړي وی ویل چې بدی حوس کې رسول الله ویل چې ما بلامبل لامبو به مزه کوله تر څو پر اسما تربیت وشي دمن منس کې دا کارو شو د میش نو ورسته د محمد رسول الله د مور او دا فسفر باندې و د ابوا علاقه چې کله ورسېدل نو مریض شو او الته مرض دومره زیات شو چې استا امینه بیبي وفات شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام دنیا لړغله نو چې پلار وفاتو او به په سفر باندې دا روانو چې مور وفات شو نو محمد رسول الله سخت درد ورسېدو یسیر شو مورم نو لاړه او پلارم نو ابن کثیر دا خبر ذکر کړی د سوره توبه روایت په تشریح کې ډیر مدبات د نبوت نو ورسره محمد رسول الله په علاقه باندې راغی او د قبر خواله شکل راغی ډیر سخت وژړل صحابه ورته یا رسول الله دا ولي و ما د رب العالمین د مور بارک د مغفرت طلب وکي دي کې الله رب عزت مال اجازه را نه کړه به مونږ دا طلب وکړي چې الله زغه زیارت او ملاقات خو لازم کنه وی راځه حکمتونه اول کې بیان شو چې په دې باندې الله رسول کې پويږي مور وفات شو د دین او رسول محمد رسول الله تربیت هغه د عبد المطلب صاحب په لاس او قبضه کې راغی دین کو عبد المطلب صاحب د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډیر ناشنا تربیت کو دومره تربیت کو چې خپل اولاد نو د نور رسول ټول نه دا ځان محترم غنو وجه دا وا یو خدای عبد الله سے بچو عبد الله هغه عبد المطلب سے کشره بچی دی حسین بچی دی او بل رسول الله مور وفات شو او پلار وفات دی نو نکره د شي بچی سره بخمه باید محبت وکي پکارم دی رب العالمین د محمد د عبد المطلب سے بده زړه کې د رسول الله محبت روام شو خي ورپوخ کې سیرت ولدا لیکلي دي د کعبه په خوا کې د شو چتر جوړ سفر چې پاغي باندې خصوصي پالنګ یا تخت بستر جوړوا هغه باندې بس صرف او صرف عبد المطلب صاحب کې نسو بل څوک نه ګر شابره داغه زمون ولاړو چې څوک براتنو منه کول به ځکه عبد المطلب صاحب وکانه جسیمن وسیمن د قومي مشرو د رسول الله خاندان ډیر اوچت خاندانو به عبد المطلب صاحب لیکن نبی کریم علیه الصلاه والسلام به کله راغی وړي کې ماشومو وی منډه به راواخصه او د نیکه د پالنګ نه به بر ورو دانګل بر بکینسو د خبره را ما تکړه لکه مشر انسان شناست ذکر رسول الله نه باندې زمانه کې الله مشر سړی جوړی دي ترونو دا منه کولو چې بلې باندې موږ د خپلار کې ني ته ماشومه ته څنګه دلته کېنه وې دی عبد المطلب صاحب د زمانو لوي ویلي وې زما دا بچي پرې دي چې په کوم ځای کې کېنی تاسو مخالفت مکوئ ځکه وان له شانا عظیما د لپاره په انده زمانه کې ډیر اوچت انسان الله جوړي یو عظیم شخصیت بل الله جوړي ځکه هم کو زنه ما چې زما په بستر باندې کړه دا کې نسو ګره شرط مخالفت ونه کوي د زما بچي دي او د په شکل کې د علامات زمانه مو چې دا به عالمي رهبري بلکې عبد المطلب صاحب د خلکو دا خبره کوله چې صاحب دین وسی کې بدا استعداد او دا یو ورځ یو قافیه شناس د عبد المطلب صاحب خواله راغی قافیه شناس دا منه شناسي چې کوي د یو خصوصي علم د چې د انسان له وګورې د ټکه معلومه چې لکه دا پلاني بچی دی او دا پلاني خاندان دی د خبرونه د علاماتونه د عبد المطلب صاحب ویلي وې د محمد رسول الله د په د یاد کړی وې دا بازي د دې بازونه دی معنا دا یعنی دا به نه په شان د دقیق خوب باندې دی دا کوم چې قدم جوړ شوی په دې ګټ کې تیګه کې چې هغه د ابراهيم عليه السلام کړه څه مطلب د ابراهيم عليه السلام د کې دي چاپله چې ګورم او د رسول الله د کې چې ګورم د دنه به عجیب انسان الله جوړي لکه څنګه چې پلان جوړ شوی دی او د علم شتره د اثبات دی
په دې باندې نسبت ډېر شي نو باندې کیږي د اسامه ابن زید بارے کې مده خلکو دا ویل نعوذ بالله من ذلک ویشه د اسامه د کجې د دې زید د کجې زنا کړی د اسامه ته پیدا شو ځکه زید سے تورو او اسامه رضی الله جوړه کې څه ډولې لکو د محمد رسول الله په دې باندې څخه پکېدو انتهي زیاته لیکن د يهودي عالم راغی دا پلار زو په دې کټ کې ودو سرونه پټو لیکن دا په لالو چې وی ویل چې دا باسي د بازونه دي معنا دا د اسامه چې دا د شړي بچي دي اگر که پیژندري نو چې دا پلان او پلان دي عائشه به فرمایي چې کله رسول الله د کول راغی تعالی الله دې تندي شپ نشه پلقا کوله ما ورته ویل یا رسول الله وې د يهودي مولا په دې باندې اقرار وکړي چې دا اسامه دې زید بچي دي د علم شته او په دې باندې دا فیصله کیږي د عبد المطلب شه ډېر انتهایی زید خوشاله شو چې دې شړي کوم د رسول الله بارکه دا خبره وکړه چې دنه بده شي انسان جوړیږي لکه څنګه چې د پلار نه دا انسان جوړ شوی دی چې ابراهيم عليه السلام اب الانبیاء په دې منځ کې تقریبا اتکاله 2 میاشتې ولس رسول شي ورشي عبد المطلب شه وفات شو پر رسول الله باندې ډېر نشه کیفیت الله را وسو دا ولې راوري چې کله مختش آشنا شي دې سره پلار وفات شو عبد الله امینه وفات شو عبد المطلب شه د اتکلو په عمر باندې 2 میاشتې ولس رسول شي محمد رسول الله ورشي نو دا وفات شو درد رسول الله له ورشي اقا مشفق نکو چې شفقت به دبانې کوو د ټول زمونو کې ځان له وشت غنلو محبت وسره کوو هم تلاړو لیکن د وفات نه مخکې عبد المطلب شه دی ابو طالب لویلې ځکه د عبد المطلب شه زامن او حارثه زید مقوم او صفار او حمزه ابو لهب ابو طالب چې زمانه دي بشي ډېر اکرام کوي او دا به کوي او دا توشي ورته کړي و به عرب د غیرت خلکو چې د پلار وشته خامخا نافذولو وېدا شکل وفات شو ایمن فرمایي وې په دې کټ کې عبد المطلب شه به خودلو وې زما په دې ژوند کې سخت ژوند دادې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تکرو په عمر 2 میاشتې ولس ورځو وېدا د عبد المطلب د سر له ولاړو د سترګو نه وخی روانې وي ژړلې ځکه نه کې مړو وې چې کله د حالت سره آیت کوم زمانه غړ درد وکي به اور ما زما ور باندې نظر چې د نور خاندان هم ګرچا بیرو ژړا خلکو کوله لیکن محمد رسول الله ژړل د سترګو نه وخی روانې وي کې وفات به تقریبا د نه کلونه تر 2 کلو پورې چې 13 کله 13 کله جوړیږي نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا غړي بزیم سره ولي دي ولی سره ولي دي ګډیر حکمتونه دي یو لوی حکمت پکې دار شي نبی کریم علیه الصلاه والسلام نو ورسره قوم ور بغاړه کیږي دغه تربیت وکي په دې کې د ګړو سره سړې د شپنکې ډیر پاسابي دغه د ابو غم بکای د خوراک غم بکای دغه د یخنی غم بکای د ګرمۍ غم بکای یو تربیت رب العالمین د محمد رسول الله کې په دې باندې شي اے نبی انده زمانہ کې وتعالى یو قوم در کومه او ته به دغه تربیت کوي نو دا سړی دا کم سړی چې ګړي بزید سړی دا به خپل ګړو باندې ډیر خپويږي د په تربیت یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم روان و مخله ګورګورې رااله او تورې په خېوي نو رسول الله د ملګرو لوي ویلې چې دا تاسو خوري ډیر خوږی دي ملګرو ورته ویل یا رسول الله تعالی چې ګړي بزیم سره ولید او کنه ما ګړي بزیم سره ولید علی قراریت المکه قراریت المکه په مکه کې وځي یا په څه پیسو باندې د مکه کې جیاد علاقه کې اجیاد ما دا سره ولید یو ورځ د وکانو ولو د ګډ ولا په خپل مابین کې بحث راغی لنجر علی یو منګه بهتري او بل منګه بهتري راځي چې په محمد رسول الله باندې فیصله وکړو د رسول الله خواله شکل رالل ورته ویلې د ګډو والا بهتر دی وجدا چې مام ګډي بزی سره ولي ابراهيم عليه السلام هم سره ولي دی او موسی عليه السلام سره ولي دي نو عیسی وګټله د موسی عليه السلام بارے کې دا راځي د ګډي او بزیو معنا ګډوره وی ورځ هغه موسی عليه السلام نو ته کېدو منډه د موسی عليه السلام ومنډه د ګډ بشي وا تقریبا نیمه ورځ بشي منډه واله نصف النهار نو موسی پکار دا چې نصف النهار معنی نیمه ورځ ورسته دا د ګډي بچي ونی شي پورته کې به اسمه باندې وری سم امسا ورسره به سری وای شي مړی وی وجنی خو شکل نصف النهار دغه نه ورسته موسی علیہ السلام د ګډي دا بچي ونی وی ایسته غاړه واخسته یو طرف خپل کې او د بل طرف خپل مچ کې وسرګنی وخ کلاړي ورته وی ویلې چې ظالم ظلم ستړي کړم او ځان دې ستړي کمال د نیوې را کړې نو ولې مته پریشان وې زه ولې دې پریشان وم نو خلکو ویل چې دغه انسان وس نبی جوړیږي دا وزن نبوت لایق دی چې د خلک نبوت ورکی
ذکر دي قوم مثال نشي لکه دا غړي پاغه قسمه حالات څو بتاله کنزل کې او څو بستا خلاف کوي څو بتاله یو خبره کې څو ببل او څو ببلا ته به ټول لپاره خسره ونسي د شي به نه کوي چې لکه د مال سند خبره وکړه زدر قرآن او سنت بیانوم داس ما مخالفت کې او مال کنزل کې بس درس دی بندي نه داس مونږ دي من بد خپل سلف او د خپل انبیو تاریخ ګورو چې موسی علیه السلام د ګډې دی بچی سره د شناشنا تربیت وکي غاړه ته واخستا یو طرف او بل طرف خپل کې او به ورته ویلې چې ګوره ځان دم سړی کې او ظلم سړی کم دا خلک کزمن سره څنګه پر دعوت کې کمر وی کوي خو چې کله موږ باندې وسبر شي په کار دا چې خطر به تیو دا ولې زتا سره شکم ته ما سره شکې قتل وسره سړی جبهه ونی شي په طرف باندې چې لکه دا خبره کړو زبدا کومه د درې کړو زب شپک کوم نه دا به چلیږي نه نو نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا غړي بچي سره ولې یو پکې دا مسله وا دویم حکمت انسان چې کله ځان لې دغه د ایمان حفاظت کیږي رسول الله فرمایي بهترین مال په دې مالونو کې اقمال له شغه د انسان ګړو دی غرونو پر سرونو باندې سري خپل خوراک او سکم دغه نه پوره کوي د الله بندگی کوي خلوت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ادب المفرد کې روایت عائشہ رضی الله تعالی عنها چې رسول الله بکله اطلاع او لوت د دشر الله له وخت ورکه ځکه انسان چې کله ځان له ایمان ساتل کېږي د ایمان حفاظت په څه باندې کېږي په خلوت باندې بربادي کې پس په دې کبر باندې بد اخلاقی باندې په دې زیات غب شپ باندې په زیات اختلاط باندې په دې ګناه باندې بدعت باندې سستوب باندې په دې تصویرانو استلو باندې په دې ګناه کول باندې زیات خوراکونو باندې او په دې زیات مجلسونو باندې نو رب العالمین د دې خلکو تربیت کوي چې محمد رسول الله د شی عظیم تربیت وشي ترڅو پرې د ټول امت تربیت پیدا کړي په دې منځ کې تقریبا دغه 14 کال 14 سوال سو پورې 2 کال نه تر 2 کال په عمر پورې رسول الله ودا غړي بچي سره ولي خو شکل د 12 کال په عمر باندې شو یا دا غینه مخ کې په دې مکه باندې یو قات سالی رب العالمین راوسته سخت وشکاری و دا ټول خلک راجمه شو ابو طالب له دوی ویل چې راځه د حرم لاړ شو یو دعا وغوړو د الله نه جلحمه ابن عریفه په نامه باندې وسړیو وې دا ابو طالب سره یو سپین الکو هغه محمد رسول الله دی وې دې کعبه لراوسو او بالکل د کعبه د کوټي پورې هم د منسق یو ځای کې دعاګانې وغوښتلې ابو طالب هغه شیرونه مې دی او ابي جو تک سپین دی چې دا ورځ د وجنه باران کوي دغه په دعا باندې او دا د یتیمانو حق زنانه چې دغه دا کاروبار برابر نه دي دغه سره خدمتونه کوي او دغه لپاره کارونه برابرې وکله چې کعبه پورې دا ماشوم یو ځای کې الله رب عزت ایسه باران شروع کی عبد الله بن عمر فرمای وی ورځ نبی کریم علیه الصلاه والسلام په منبر باندې راځو سړی ورته راغی وی یا رسول الله قد سالیدا وچکالیدا دلانو دعا وغواړه چې په موږ باندې باران وکي وی رب العالمین لا رسول الله دعاګانی شروع کړي لاس اوچت کې خطبه الاخلاص نو چې ایس الله باران شروع کې ایوجم باران الله ورو ځکه نبی کریم علیه السلام خو نبی وی بل جمعه شکل په دې منبر باندې محمد رسول الله کې نو سمقه سره ورته به ودر وی یا رسول الله د باران نور تنگ شو الله نو دعاګانی وغواړي چې دا باران بند وی یا الله په دې اطراف باندې وروا په پښونو باندې او په موږ باندې بند کا نو عبد الله ابن عمر فرمایي وی چې کله دا حدیث د رسول الله دا کیفیت موږ اوریدو وی د قشیر مال راځي د دولس کلو په عمر باندې چې کله محمد رسول الله شو ابو طالب د شام په سفر باندې روان شو څنګه فخر او غربت د غم شینو د عبد المطلب بم شینو چې څومره سرمایه دولر لاغي په دې حاجانو باندې لګوله الرفاده السقايه اللواء الحاجبه خدمت به کو نو رسول الله دې تر لوي ویلې زم سره زماغه ته مزه ځکه سفر کې سختي نه وینې زم خوکلک شو سره ابو طالب هغه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام کاکاو او ډېر ناشنا کاکا څلوي کال خدمت کړي څلوي کال او اخر به ایمان لاړو د دنیا نه دا سوال مشري له واقع کېږي چې دا ولې به ایمان لاړ دی اهل علم فرمایي دی چې وجه دا راکړي چې د خدمت رب العالمین د رضا لپاره کولې نو په دې وخت کې الله بدل ایمان نصیب کړي وي خو لیکن د الله د رضا لپاره نه قوم پرشیوا ترتوب او رتوب عباس ورته ورسول یا رسول الله وېتا خو ډېر خدمت استاد ډېر خدمتونه کړې دي ابو طالب څخه پیدا ورور رسیدا کنه وی او وېدا د جهنم په دلاندې بیخ کې وزما د وجه رب العالمین دې صلی الله علیه وسلم سپلې د ور دي دماغ به جوش وي په دې پوزه باندې بیروسی په ټوله کې وزما تر سپک عذاب دی او ډېر غیرتی سړی مو غیرتی د امانه نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې غیرت کو یو ورځ وتا ابو جهل دلاله
وی ویل چې لکه سره اوراري پیدا شوی دی د ادریس او شپته معبودان چې شنیش کې د سره خبره وکړه وی دا خاصانه خبر درابي ولو رسول الله راوسو د الله نبی ورته ویل چې یا ایه الناس قولوا لا اله الا الله ای خلق لا اله الا الله وایي سبا کامیاب شي یو دم خلکو چل شو ډیره مدور سبه شملو قولوا ولا لا وی ویل چې زمون په عربو کې کیسه الګ به وګورو دا به تعالی درکو ته د سیمینه ور باندې ماتوي دا محمد دی عليه السلام او ته دا محمد من لراکه اسم به وشو ابو طالب ورته دا څه قمقله خلک خپل بچی تاسو درکوم دا تاسو وژنئ او تاسو مله د خپل بچی راکوي داغه تربیت وسکم د واده د دیو د دې شدت د عقل چرته زګړه زیور کېږي خو اخر رسول الله علیه وسلم لږ زره گزاره کوا حاله سخت دي ویني شي کې دین بارے کې څنګه گزاره کو ابو طالب ورته ویل چې خپه شو وراره وی او چې شیرونه ورته ویلې قرطبي خازن د نقل کړی دی والله لن يشر اليك بجمعهم حتى وصل في التراب دفينا فاصدع بامرك ما عليك غزازه وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت انك ناشحي ولقد صدقت وكنت ثم امينا وعرست دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حزار مصبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا عرق در لكم خلقوا وی يا وراره وېزماره پر رب العالمین باندې قسم چې دا ټول عرب راځي مشکل وختله د مدرسې zarar درکې وختله چې څومره زور درکې بیان وکړه دسی بیان وکړه خلکو دازونه په دسی وشلوا لکه انسان چې شي په بوکس باندې وایي سماتماتي ست دین د حق دین دې تدې خیر خواصړي عرب دې نشه خلکو ورته ویلې وېتر ایمان ولې نه راوړي ایمان هم راوړي بیا به د عربو جنکې دا وایي چې ابو طالب د جهنم د اور نه وېریدو نو دا د شام په سفر باندې روانېدو رسول الله زم سره زم دولس کړو په عمر دی هغه مزه زم خو زموږ د نبی سره عزت امینه محبت دا غمینه محبت دی له مجبوره کې روان شو بصره علاقه شکل ورسې دا شام سره نږدې علاقه ده نو په دې کې یو راهب دی د دین سوراو د يهودي او عالمه بحیره جرجیس نومیدو رسول الله په شکل په دلار باندې تیریدو ناشنا کیفیت پیدا و چې د برن الله په وريزه روانه کړي و او کومي ونی بچ رسول الله لیدلو هغه ورته سجده کوله کومي تیګي بچ رسول الله لیدلو هغه ورته سجده کوله او سلام به ویلې حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي وی هغه کانی چې زما د نبوت نمخ کې په ما باندې سلام کړي دی وی مال اوس مال نزو په لار تیریدم او مال بيدو السلام علیک یا رسول الله تیګي ونه ورته سجده کوله دلته به عمله مسله ده چې دیونو د کانو بوټو سن محمد رسول الله سجده کوله سجده خو والله نه پکار ده او پیغمبر ولې منه کوله نه جواب دالي چې انسانان د دې خبرې نه منه دي او جنات چې هغه رب العالمین را پدې خو بل چاله سجده نه کوي اما دا نور حیوانات جمادات کوي چې هغه پدې مکلف نه دي نبی کریم علیه السلام نه ملګرو پوښتنه وکړه چې یا رسول الله من یو بل سره انحناء وکړو انحناء دا معنا چې کله یو بل سره مخامخ کېږي دا سره کته کو قال لا دا مکوې مشکات کې حدیث دی د یو جن علماء یو مسله ذکر کړي دا الله سکول اول او چاله وشتیدل دا څنګه لري نه اهل المدا خبره ذکر کړي چې کوم انسان دا غواړي چې د عملګری دی مال ودريږي او مال دی وچتيږي او زېما زدار کم سړی مو شخصیت هم دشي انسان له ودردل به ګناه او عظیم جرم دی دا د الله او د الله رسول مخالفت دی لیکن کله داغه په طبيعت کې دا خبره نه و تورته ودري دی او زیاد ورته پرې کو دو یا خاص کر د اسلام غازیان لمخې ورته لسمه منعت پدې کې به نشته تندیخ کول ولا دا جایز محمد رسول الله د عثمان ابن مزون تندیخ کول کړي لري د جعفر سے تندیخ کول کې شهدا رسول الله رکا کا بچو کله چې د غزان راغی ابو بکر سے د محمد رسول الله تندیخ کول کړي دویم سر کول اول دم جایز دي عائشه بنت نبی کریم علیه الصلاه والسلام سر کول کې مچي کې بل نور اندامونه او سید رسول الله د صحابه د محمد رسول الله دا تشه مبارک کول کې اظهار للمحبه لا سنه کول اول عبد الله ابن عمر د محمد رسول الله لاس کول کړي ابو عبیده ابن جراح چې د مجاهدینو یو قومندان دی عمر صاحب شکل شام لورغه داش ورته خپل کې د دین معلومه چې دا خپل اول جایز خو لیکن درې شرطونو سره یو شرط کې دارا چې انسان د دین عادت مستمره نه جوړي چې همیشه د لاس کول اول همیشه لاس کول اول همیشه لاس کول اول لکه حجر اسود بعض خلکو خپل لاسونه دا شی جوړ کړي او غد لاس نیولې شړق او شړق ور باندې دا بنا ناروا ده دویم شرط پکې دا دی چې دا انسان به انحناء نه کوي انحناء څه معنا سر به بشنه ورکته کوي ځکه محمد صلی الله علیه وسلم غوته شو دې عمل نه من کړیو دریم شرط پکې دا دی چې انسان مصافحه نه پرې مصافحه دا معنا لاس یو بل سره د مخامخ
ملاوله بعض خلک صرف د لاس کول کی او دا مصافحه سره پریدي نو کدا درې شرطونه چې عادت مستمره نه او سر کته کول سره نه او د قشن د مصافحه سره نه ترکیږي نو به کدا کار چاو کې خیر دی خاص کر د مور پلار د مشر عالم او دا غسړي په طبيعت کې دا خبره چې دا کار دی مالوش د شنی به بعض خلک دا وشي ګوره د نبی کریم علیه السلام خاله وفد راغی او غوید رسول الله د الله سنم کول کړو د قشن د کې دغه خو معلومه شي چې په کولم جایز دي د ډیر جوابونه دیو جواب نه مو دا ذکر کړی چې دا خو عمل د يهودو دی او دویم کته د خپل کولینو پاګه کې انحنا راځي موږ د پیغمبر دغه نه منع کړیو او بل په دې روایت کې وزنانه د ام ابان اهل علم فرمایي چې هغه مجهوله ده نو لہذا نبی کریم علیه الصلاه والسلام لدی ونو او غټو سجدي کړی دي انسان او جنی پیره دا د دینه من دي چې یو بل انحنا وکي یا سرکته کې بلکې انحنا کول او سرکته کول د واجب د چا سره مناسب دي رب العالمین د پاره بل څوک نه نو دی بحیره جرجس د سی ویلې چې لکه په دې سفر کې خو یو کمال والا سړی دی د ټول قافلې له ډوډۍ وکړه عربو مېران شو چې دی خلکو مخکې موږ له ډوډۍ نه وکړي دا څنګه له ډوډۍ کړي چې ډوډۍ ورته وکړه نو دا ټول خلک داغه ملمانه شو محمد رسول الله دی وکانو سره کېنو نو کله شي بحیره راغی دی یو سړی لګوري دی بل سړی لګوري دی بل سړی لګوري اقا علامات چې په تورات او انجیل کې وو هغه په یو کې نه موجود ولکه تاسو یو ملګری شته به آو وې کوم دی ویغه خو بار وینيشته یو ماشوز موږ سره دغه بار وکانو لکینه ولې دی عرب خپل مابین کې وبل غوسو شي شهر ظالمانو وړي کې ماشوم یو کان لکینه ولې تاسو ډوډۍ لړغلی پکار دا چې هغه ول تاسو راوسی وسکه چې هغه ماشوم ولکه منډه لار شي هغه راواله نو راغله محمد رسول الله راوسو عليه الصلاه والسلام وړي کې ماشوم دولس کلو په عمر شکل دی بحیره ولیدو د شکل له جوړ دا وکاته بس ته متاثر شو رسول الله کې الله یو ناشنا نورانیت او کیفیت کېو رسول الله نو اخر نبی چې خواله را سره نږدې کې کینو چې دا تورات له وکاته وې د شکل له وکاته بالکل په ټول علامات موجود کړو ځکه یجدونه رب العالمین فرمایي وې دوی به چې بالکل د قران دا تورات دا پانه اړولې په اره پانه کې زموږ د محمد رسول الله شکل موجود لیکن د دین مخ کې عبد المطلب شه خواله چې سړی راغی او د ابراهيم عليه السلام د کوسره د تشبيه ورکړه بعضي انسانان دي چې هغه وز د تصویران جوړي د ابراهيم عليه السلام شکل جوړ کې هغه به د قشندانګ په لاس ورکړي وګړي وسره دي یا د موسی عليه السلام د شریعه د یوسف عليه السلام دا جوړي د دې جوړولم ګناه د دې خرڅولم ګناه او دی لکه نسلم ګناه حتی ته دې پورې باج علماء دا ویلي دي چې کله انسان دی لکینی یا دا جوړي او دا تشبيه د انبيو د خلکو سره ورکی وي دا خلک د ایمان نه بالکل خاصي کی د ایمان نه ولکه دا یوسف شریعه د یعقوب د موسی د فلان او فلان دا حرام دي ناروا چې کله مخ لکینو نو په دې وخت کې دی بحیرات چې ته پوښتنه وکړه وې سالتک باللات والعزى وې زد اللات او عزى په نامه باندې ستانه سوالونه کوم ته مال جوابونه راکې محمد رسول الله سخت په قهر شو وړي کې ماشوم دی لیکن د شرک را دی وکی وې مانه دا سوال مکو باللات والعزى وې زما په نسبت باندې او مال په دې ټول شي کې بدترین شي نه دقه دي دا اللات او عزى چې مال وړاندې کوي دا بابا دی واغه بابا دی بلکې مانه چې سوال کوي د الله په نامه باندې سوال کوي بحیره معلومه کړی چې ګوره دقه سړی دی ځکه چې ماشوم دی د شرک د شرط وکي وی رسول الله دومره په قهر او غصه باندې شو د دور اسکلو په عمر باندې چې مانه ګور الله ته عزا باندې سوال نه مکوا زما چې ډیر قهر راځي دي شي نه راځي وی زستانه سوال کوم د الله په نامه وسل سوال کوا څه خوبونو پښتنه ته وکړه څه د ژوند پښتنه ته وکړه رسول الله جواب ورکو چې کوم دوی په تورات کې لیدلی او هغه بیان په محمد رسول الله کې موجود و به ورته دا کمیس خدای لګره اوچت کا چې کله کمیس پیره اوچت کې د دې دواړو ولو په مابین کې د محمد صلی الله علیه وسلم مہر نبوت د الله جوړ کړی دی هغه شو وکړه بالکل موجود کی د ټول خلکو له متوجي شو وی سید هذه الامه ودا بد دې امت سرداري دا د انسانانو جناتو د دنیا او د آخرت د دې ټولو قهرمان او قائد او رهبر او سردار ام دغه نبی دې چې کوم تاسو ما په تورات کې ویلې هغه د اندازه کې ولکه د کوثر اگې یا د زر کې اگې یا د قشند تنزيري بعض روایتو کې دا راغلي لکه ډولۍ چې کله دا دروازه په تړلې کېږي واغې لپاره کومه تکمه او بټن ده دې ډولۍ بټ دغه ودی ول منځ کې وی ویلې ودا د شابه چي دي ابو طالب شوی زما ودا خو صاحب بچی نه دي زما بچی نه دي دروغ مو وای ودا مې وراره بالکل صحیح ده بل وراره بچی دې څنګه نه دي چې موږ په تورات کې لیدل دي چې د پلار بمړي ته څنګه داوا کوي چې دا ژوند دی
څه ژوند دی خو زه تعالی خبر وکم ابو طالب ودا سره شام نه مبوزا په تورات کې د څومره علامې چې ما کتلې هغه ټول په دې کې موجود دي او د اسلام سخت دشمنان چې دي يهود او نصارا دي اسنه چې دا قتل نکي بیرته واپس کا ابو طالب څخه خادمان د محمد رسول الله سره کړه بیرته مدینه لړا واپس کی راغې وې مکی خواله چې ډېر واپس کینو قافله کې ډېر غټم دی ابو طالب شیب کړي وا نو شکل بیرته راغې او محمد رسول الله وکړه ډېر مینه وسره وکړه ځکه بچیو به تر وچی ما به ډېر وخت دایم راغلی په دې وخت کې د شو سړی راغی چې هغه د قافي معلومه ولي در پلاني بچو در پلاني هر چا ورته خپل ماشومان راوسته ابو طالب په دې وخت کې محمد رسول الله ورته راوسته ورته کین او مخاله دې سړي چې کله ځله وروکاته د خپل سترګې په مده کې بند کړي ور بند کړي وی ابو طالب ویره چې اسنه زما اورانه د نظر نه کی العين حق خازن لیکري دی وی دا نظر حق دی د انسان د سترګو څخه جراثیم راوځي او په دې شړې باندې ور پریوځي د دې وجه نسمه شیخ دی بارکه وړه رساله لیکلي د شعر او جادو بد نظرین علاج پاغي کې باز د شي اسکار چې هغه تا وکړه د شعر نه مخکي د جادو نه مخکي هغه کوا او چې کله در باندې ولګي د بیرو هغه اسکار ذکر کړی دی هغه وکړه الله تعالی علاج درکړي وی ویری دما چې اسره دا ورانه د نظر نه کې خو په دې وخت کې وې دغه سړی بچا سره مشغول شو چې مشغول شو بس خپل بچي ابو نبی کریم علیه الصلاه والسلام ته لری کې یو دم دې سړی ویل د قافیه اين الفتى هغه لږ شو ځوانه هغه ځوان شو ځوانه ان له لشانا عظيما وقسم په الله چې هغه د پاره ناشنا کیفیت او ناشنا نو چې د شکل له ما کاتو ډیر کمالات په رب العالمین راجمع کړی دي یو ناشنا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام بعضی صفات دا چې شرک نه دی کړی د ماشومتوب نه او د شرک سخت مخالف او سخرت کوونکی انسانو لکه رحمت واقع پیدا لو او د محمد رسول الله بل نشنا صفات داو چې ډیر صابر انسان د ابو طالب سره زموږ مشکل ډوړې لکه نس نبی کریم علیه الصلاه والسلام بلری ناسو کیدونه بچیا پاتو شاغه به خور ورس بناره پاتې شو لیکن دا شکایت نه کو چې مال ډوړې او مال دا او کله بچو دوست سره په ډوډۍ باندې کینو سدي ماشومان ابو طالب ور باندې پوښي چې زما راوړو خو څو ورځې سي پراره پاتې شوی به بیرانی راوستلو د دوی سره په ډوډۍ باندې کینو چې کله په ډوډۍ باندې وسره کینو ډوډۍ په پاتې شو بچي ماړم شو خو کله بچ رسول الله په دې پیډه کینو نو ډوډۍ په خلاص شو د ابو طالب هغه نور بچي مو وږي پاتې شو به په زور وسره کینو او ناشنا صفته داو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ابو طالب سے فرمای وکله بچ شپه تیر شو سبب چې ما وکړه سترګې مورته تور وي او د اثر به مورته غواړو د محمد رسول ان شاء الله ورس اخلاق کې راځي چې کوم سترګې وي دا تور سپین وې سترګې تورې سر به مغواړو حیانات سره ډېر حیانات صادق انسان چرته دروغ نه ویلي او د ناشنا سره د شریعت په تاریخ ولا ذلک لري وې ورځ د خپل ملګری لوي دا غړي بځي سره ولي وې زمونږ په دې علاقه کې د مکه کې واده دي په دې واده کې بټنګ ټکورو تکینه د زما د ګډو لګور زو ورزم چې دی واده کې شي کې داخله ویرالم شکل رالم به دا نږدې کورونه کې دا واده خو چې کله د مجلس ور داخل شوم تر څو پوری دا ټنګ ټکور د اسباب او د شین جوړیږي وی الله په ما باندې خوب را وسوي څه زو دکړه وزره او چت نګرم الا حر الشمس مگر د نور دا ګرمي چې بالکل نور راختلی وي دي ګرمي زو وسلم به راځي شوبه وی حق ټنګ ټکور الله په ما باندې ونلیدو ذکر رب العالمین تربیت کو وی به څنګه دا مشرانو دا کیسې کولې د شپې ډېر وګړي دي اوسم بعضی خلک دا کیسې کوي قران کې الله رب عزت فرمایي سامرن به تجهرون قران الله تاسو پرې دي د شپو کیسې لکه نه وی ما دې ملګری لوي چې زما راګړې بچی ته سروا زه د شپو کې د کیسو لکه نم چې دې کې څه کیسې کوي وی وګیو ما مور لمې ولې چې ډوډۍ مالا تیار کا ډوډۍ چې مالا تیار کړه بالغ لمې چې ډډه ولې سب څه وته شوما سبا پورې وسو دومره دي خلکو کې سوره پوینه شو او دا ناروا دي قرطبي د عمر ابن الخطاب بارے دا خبره نقل کړې ده چې د شپې به هغه خلک ول چې هغه نه وخت پورې غب شپ لګي ګرځي دوه او کوم سره چې د شپې اکثره مجلس کې هغه قیام الليل نشي کولای د قیام الليل بارے کې تاسو مخکې موږ د اسباب ویلي و قیلوله کول د ماسپکین مازنه مخکې آرام د سورې کاف د ورسنی آیتونه ویله وختي و د کېدل د ګنا نه ځان ساتل د دنیا په کار کې ډیره مشغله نه کوله زیات خوراکون نه ځان ساتل د مؤمنانو سره کینې نه کول خاص کر هغه اسباب او واقعیتونه کتل چې پاغي کې د قیام الليل ترغیب د اخرت سوچ په ځمانه مالی جرمانه د زیات جمانه ځان ساتل نو وی رسول الله وی رب العالمین زما حفاظت وکړي د عربو دی ودونو ټنګ ټکورنا
او د هغه د قصونه او بل دا ناشنا چې محمد رسول الله عورت چانه درېدلې ان شاء الله قبل چرشه مل ژوندیو نو بیا به دا صفات ذکر کوو چې ولید شوی نه دی او دغه نه ورسره محمد رسول الله صفات بیان کو الله رب عزت موږ تاسو له محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري را نصیب کړي